Islamic Medical Association the Quran Tanzim है तारीख इक़रार और राबिता मेरे पास फरीदा जैसे फस्ताश वाली जमात की तक़वाने और हद फ़लसफ़ा वाले खबर आता है तो आखिर ताले से अक्सरियत का मुशरका हो जाते हैं वाला फ़लसफ़ा बड़े नहीं खबर बार आशुदा खबर जाए साथ और कोशिश करो कि दासुका खबर बनाने के लिए अरकान इस्लाम जो गवाही इस्लाम पिलरे और इस्लाम बुनियादी स्तरे अबा तौहीद और रिसालत ताक़ीदे इक़रार और इज़हार शहादतें जो गवाही अल्लाह ताला द तौहीद गवाही और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द पैगंबर की दो गवाही दिन बाद ब्यामुज और रोजा और हज और ज़कात तब पिंजर इस्लाम बुनियादी अरकान और दा पिंजर खबर है कि आप पूरे ज़दकरे अदे माना दादा जदद इस्लाम बुनियादी नज़दक तो दे बुनियादों वाने दपास दिव्या तामीर और आबादी दिखे शरीर के दो नस्म का मिलाव शी की पाए कि दे बुनियादी न हो गई पिलरे पर क्यों रही वो या कि दत्त दे खबर है हक दे जदे के दपास दिव्या आबादी और सिर्फ तो पिलर तो उधर हक ला खलक वर्के और आबादी हक न वर्के न कोई जब दे तबिया संग मिल्कियत हुई दे खबर है कि जमा मतलब दा है कि इस्लाम नजवन निज़ाम बकम वतन की और बकम इलाका के जो मुसलमानान उसीगी और मुसलमानान पाए कि अक्सरियती तो बकार जो पागे के निज़ाम होता है इस्लाम बहरहाल दा बेला मौजूदा चाहे तमा इशारा होगा तो अरकान इस्लाम को सही मानों के बुगा और दाए को फ़लसफ़ा माने बुगा जान कोई को द इस्लाम द तालीमात डेर लुई दरवाजे पर मुंतक बुलाउश और डेर सवालों न बहालश खलक अक्सर द उलमा मदा तपोस के लिए बुंग वजीफा मुंगुरु दा जता खसड़े मीनी यार जी वो इस वजीफा लगा का मुश्किल दे रहा था तकलीफ दे रहा था सो कोई हाल दे रहा था सो कोई मसले में न हल की सो कोई दुआगाने में न कबलेगी सो कोई बच्ची में निश्ता सो कोई रोजगार में निश्ता माल से वजीफा रखे सब ये हैरान है कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाना लगे वजीफा और कर लगा न मन आगे वाले को इक्तिफा न करे आगे तक अहमियत न होते मुझे आम बनी आदम ना हमने हो गया कैसे वजीफा और की यार जी की बाबा अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वजीफा करे तो मेरा जाता अल्लाह ताला वजीफे दर करे दा अल्लाह ताला तरफ न मुद्दा वजीफी दा कुरान किताब दे हिदायत دي كتابنا هداية تذكر الوالد دا منزونا مسلسل دا بينزو منزونا وظيفة دا سوق صحيح معناه كي فصحيح معناه كي دي منزونا حق ادا كي دي روجه حق ادا كي دي زكاة حق ادا كي دي حج حق ادا كي بصحيح طريقے باندې دا عبادت کی دینه بعد تو بیا کوم وظیفه وړه ټولنا نوې هغه شی چې انسان په خپل رب ته نزدیکیږي هغه فرایض دي د فرایض پابندي ده د فرایض په پابندۍ نه بعد ته بیا څوک نوافل کوي او زیاتی عمل کوي نو هغه په وجه باندې بیا نور نزدیکیږي چې فرایض نه یې سره نه بیا نږدې څنګه شي یو سړي ته په یو ځای کې د داخلي اجازه نه ملاو شوی یو بلډینګ دی یو محل دی هغه محل کې ته د ټول سره اجازه نه ملاو شوی او ته لګې ته زه تعلقات جوړوم د دې د خلکو سره څنګه تعلقات جوړوي اول خو ته د خبرې اجازه حاصل کړې ته د نو وتلې چې د نو شي بیا نه بعد بیا نږدې کېږي چې
داسې نشته دی چې هغه په صحیح معنو کې سړی زده نه کړي نو د مسلې به اسانه شي. یو کس یو مونځ دې زده نه کړه، روژه دې زده نه کړه، حج دې زده نه کړه، زکات دې زده نه کړه، ستا هېڅ مسله نه اسانېږي. د الله تعالی د رضا دا سفر دا تا دپاره به مشکل وي. د الله تعالی رضا ته تللی نه شي. زموږ مونځونه، زموږ روژې، زموږ حجونه، زکاتونه دا رسمي او رواجي دي. موږ مونځ کوو، قرآن کې دا په خپله الله تعالی د لمانځه مبارک وایي فویل للمصلین. هغه مونځ کوونکي دي تباه شي او جهنم دی. الذين هم عن صلاتهم ساهون. لمانځه نه بېخبره یوازې دا نه چې سړی لمونځ کوي، دا هم کوي لمانځه مقصد هم زده کوي. دا موږ د څه لپاره کوو؟ موږ د څه زده کوو؟ موږ د مونځ نه زده کړه نه کوو. که په دې مجلس کې نه چې د دې نه په زر چنده غټ مجلس وي، په هغې کې ته اعلان وکړي چې خدای موږ به هغه سړی د لاس اوچت کړي چې چا د لمانځه په وجه باندې د ژوند طریقه یې زده کړې ده، او په لمانځه کې هم نه چې څه زده کړي دي دی به په خپل عمل کې بیا نافظ کړي، په خپل عمل کې راوستي. هغه سړی د لاس اوچت کړي، یو سړی هم لاس اوچت کړي. موږ لمانځه کې څه زده کوو نه. موږ په جومات کې صف زده کوو، خو بهر موږ د صف نه نه یو خبر. موږ په جومات کې خاموشي زده کوو، خو بهر د خاموشۍ نه نه یو خبر. موږ په جومات کې صفایي زده کوو، خو بهر د صفایۍ نه نه یو خبر. موږ په جومات کې نظم و ضبط زده کوو، خو بهر د نظم و ضبط نه نه یو خبر. موږ په جومات کې د الله تعالی د لویۍ خبرې زده کوو، خو بهر د الله تعالی د لویۍ د خبره د مطلب نه نه یو خبر. زموږ مونځونه نه دي که نه. مونځ څنګه چې دا لوی عمل دی او بار بار یې مونږ کوو، همداسې مونږ دا نظر انداز کوو، همدې نه ځان نه خبره کوو. او نن خو چونکې خبره ده په حج باندې کومه. حج ته مونږ حج بیت الله وایي. د الله تعالی د کور طواف او د هغه کور حج، د الله تعالی کور دا اضافت چې دې ته وایي د الله تعالی د کور، دا اضافي هم د لفظ د الله کور، دا اضافي ترکیب دی. دا الله تعالی دا کور نسبت چې ورته شوی دی په دې معنا ورته دا شی څنګه زما ستا کورونه چې موږ پکې دننه اوسېږو. د الله تعالی عرش دی، د الله تعالی کرسي د هغې ته هم د الله تعالی یو نسبت دی. وسع کرسيه او عرشه يوم لا ظل الا ظل عرشه یا الا ظله. نو د عرش نسبت الله تعالی ته، د کرسۍ نسبت الله تعالی ته، د بیت الله نسبت چې دا د الله تعالی کور دی، دا د هغې په عظمت دلیل دی، دا د هغې په لویۍ دلیل دی، دا ډېر لوی ځای دی، دا ډېر لوی د شرافت او د کرامت او د عزت ځای دی. دې مقام ته ډېره لویه مرتبه حاصله، دې ځای ته ډېر لوی مقام او ډېره لویه مرتبه ورته حاصله. ولې ورته مقام او مرتبه حاصله ده؟ په دا د الله تعالی اختیار دی. څنګه چې په انسانانو کې الله تعالی چاله عزت ورکوي، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الله تعالی چاله یو عزت ورکوي، چاله یو مقام ورکوي، دا د الله تعالی مقام، دا د الله تعالی اختیار. څوک عزتمن کوي، څوک اوچتوي او څوک ښکته کوي، چاله رزق کې فراخي پیدا کوي، چاله رزق کموي، دا د الله تعالی اختیار. داسې الله رب العالمین دې بیت الله له یو مقام ورکړی، انبیاو له یو مقام ورکړی، بیت الله له یو مقام ورکړی. البته په ظاهره چې موږ ته څه ښکاري نو د هغې څه وجوهات هم شته، د هغې څه وجوهات هم. ابراهیم علیه السلام ته د دې کور نسبت کېږي. دا ابراهیم علیه السلام ته د دې کور بنیادونه راوچت کړي. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي يكون بنيادونه وجد دينا معلومية إذا جدا بنيادونه دمخك له بخوانا دا كور شرطه وكما زمانك ولا وصل الله تعالى تعلم سوق ويدا نوح عليه الصلاة والسلام زمانك مو سوق نوح عليه الصلاة والسلام زمانين مخك آدم عليه الصلاة والسلام زمانك مو سوق آدم عليه الصلاة والسلام زمانين هم دا مخكو ودې ځمکه باندې د انسانانو نه مخکې هم څه مخلوقات تېر شوي موږ یې نه پېژنو موږ ته پته نشته چې څه خو بهرحال څه مخلوقات به دا په کومه زمانه کې جوړ و په کومه زمانه کې بیا روان شو خو بهرحال د ابراهیم علیه السلام په دور کې ابراهیم علیه السلام چې دا جوړه و آباده وې نو د دې بنیادونه د مخکې نه وو او موږ ته الله تعالی د ابراهیم علیه السلام په حواله باندې دا کور پېښ کړي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل دغه د ابراهیم علیه السلام هم یو ډول مقام ته اشاره ده د ابراهیم علیه السلام مقام پر ټول انبیاء او ډېر لوړ دی موږ په دې مانځ کې درود وایو موږ وایو الله تعالی په نبی علیه السلام داسې رحمت راولېږي لکه څنګه چې د ابراهیم علیه السلام رالېږلی دی دې معنا ده چې ابراهیم علیه السلام ډېر زیات مشهور دی دنیا یې پېژني یهودیان یې پېژني عیسایان یې پېژني هر آسماني کتاب والا خلک یې پېژني
ابراهيم عليه الصلاه والسلام ته د نسبت مطلب دا دی چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام چې بلې کور کې څنګه عبادت او بندګي کړې ده یا د ابراهيم عليه الصلاه والسلام د خاندان چې هغه کومه رویه او کومه طریقه د عبادت او چې د نسک او مناسک ورته وي هغه ژوند دي په یو شکل کې ژوند دي یو شکل کې خلکو ته هغه پته ده ابراهيم عليه الصلاه والسلام چې بیت الله آبادو بیا د آبادولو بعد الله تعالى حكم وأذن في الناس بالحج وأذن في الناس بالحج اللي خلق ده إعلان إبراهيم عليه الصلاة والسلام لنزدي أبو قبيس قال لي غبت وخطر أو إعلان أيها الناس خلقوا الله تعالى درباني حج فرسكوا لنا راضي حج الله تعالى أواز دخل روحهم تورسا جاءت جورا سيدا ولبيك أوي دا روح أوازك بس أغب حج نجي جاء يوزن وي جاء دوزن وي جاء يرزن وي سوف حج نجي ومريلا ودي بار بار جاء جواري لو داري موجود يزسا أواز بينه أروي مطلع عمل نزل نوز الله تعالى تعلم ده جاء أواز وريدل ده جاء أواز مده وريدل نموش بيا وي لبيك اللهم لبيك دا قوي خباني من دا أواز إبراهيم عليه الصلاة والسلام دا أواز جواب ورد حاجي جهد إحرام تري أو بيا بصورة بعد التلبية وي لبيك اللهم لبيك الله تعالى در حاضر يوم در إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا الله تعالى نطرفنا كما آواز كرو دا داغي جواب دا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دا دور خبر راجون دي حتى كي واجب مسلمانان كي نبي راجون دي بغير مسلم وخلق كم راجون دي تاسو بحيران شيء دا پدې هندوانو کې او پدې بوت متوارو کې دا دودري رواجونه دي پدې هندوانو کې د ټولنا چې کوم د ځان ته تاریخ دنیا سره وي هغه د لنګوټي او تاسو باندې مهاتما ګاندھی چې کوم هغه صادره او هغه پرې ده کې پدې برتانیا کې و تاسو مې نن تاسو ورته وی دا کې دا مجسمه جوړې کړې پای کې د مجسمه جوړ کړل یو صادره دا شنه وره دا ولې لنګا اوسته دې کولې دا پیسې کار دا چې دې نیمه پړلو أكثر ده خلق ده رواج ولا ده لباس خلق ده ولا ده شكل ده بتلاقي جدا هر دين أصل بنياد جدا أنا درستي من خلق بيا سخاوري خزينة ولا جبولي وزرمونة مبنى بيا ولا جبولي أو جسوكا كزن سفاكيش كار خبر ده جزان تدا سمجينو كم زيدير زياد خير رشته وقت بار ده سمجي خفوقي كنا لما شمال ولا كلا كلا دامين ده خبيه ولا ده شنو ده سمجي ده هو ده خفني كمولي ولا ده بقوله دې هندو متوالا او دې بوت متوالا او د موږ په وطن کې دا کوم نظامونه دا کوم نظریات دي د اخیره ډېر زیات جوړه شته دا چې اوس موږ یو ټول دا کار مخه ولا غلط دی هغه دا څه بیا ترته کې وي بیا چې وي دې ته تیار نه جا صفایي وشي دا زموږه ډېر زیات راغلي یا دا بوت متوالا چې مسلسل سر خري هغه همیشه لا افتخار دا ورځي مخريګيره او سر او اختو دا ځان یو څوټا مونږ به شي وکړل هغه دا خالي دا د مذهبي علامات د مذهبي نخره دا ولې مذهبي نخره وتخکار دا انا بیت الله کې د حج او د قربانۍ نه بعد چې خلک سر خري دا هغه یو یادګار څنګه چې په عربو کې دا یادګارونه هغه قرباني کول هغه بیت الله ته طواف کول هغه سعی د صفا مروه مسجد به سعی کول هغه مناتم کول دا ټول کارونه باندې کول چې هغه په دې پوهه چې دا د دې کارونو څخه بنیاد شته دا هغه بنیاد په وجه باندې پایلې زیاتې کمزورې راغلي وي او ډېر زیاتې زنګونه به راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو په نتیجه کې یو زنګونه صفا شو بنیادي ډول باندې یو شیز خواله د دې خبره ثبوت نه دی چې د هغې بیا څنګه رنګ رمین هغه وټي بلکې د هغې خواله په دې پورې دی چې هغه په اصل رنګ کې باقي پاتې شي هغه اصل رنګ یې نه نو بیا خواله هغې خواله نه ګڼلی کېږي اولنۍ خبره خدا ذهن کې کېنوي
فدي صفا والمروه كده من دوال ده حضرت ابراهيم عليه الصلاه والسلام دي بيبي حضرت هاجر رضي الله تعالى عنها يبقى ابراهيم عليه الصلاه والسلام ده الله تعالى وینا باندې دخل بيبي حضرت هاجر رضي الله تعالى عنها دلته په حرم شریف سره نږدې پرې خو دا ته به ابو غیا صحرا و اسم کې نو وادي نه او دا الله تعالی وینا باندې ابراهيم عليه الصلاه والسلام د دین الله دا الله تعالی وینا وجديد التفريده ما دا پاره تا دا پاره دا جایز نه دي چې خپل بيبي او خپل بچي او یو داسې به ابو غیا صحرا کې پرې دا پیغمبر کار څنګه پیغمبر ته الله تعالی باقاعده حکم ما تا دا پاره خدام جایز نه دي چې یو نفل عبادت نه بار ته وشو او خپل بچو دا پاره دا خرچه نه پرې ځینې خلک دا چې جيبه کوم کارونه کوي د خپل بچو پروا نه ساتي او د عبادتونو په ذکر حضرت عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه له ورسره عمر غره سن 17 هجری کې بیت المقدس ته تللی حضرت عمر رضي الله تعالى عنه سره او هغه عمر غره لګیا دی یره د فلسطین د اسمه ډېر مزیدار د بیت المقدس ته د مسلمانانو قبله پاتې شوی ده نو زه بدلته دا یو میاشت د روزي تیر کړم او دلته به عبادتونه کوم اعتکاف بدلته حضرت عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه ته وایي ته خپل بچو د پاره د یوې میاشتې خرچه پرې خو ده دا د روزي میاشتې خرچه ده ويبيع بدي خبر بعد كويكا جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد كفى بالمرء اسما ان يضيع من يقول له سريد غناغار كيدو د پاره دا خبره کافی ده چې د چا د روزي دراوړ د زموار دي او د غذایی کې ور صبر نه کیږي د موږ نه د تند نه د بنیادی ضرورت نه کړي یو پور مسوار کې کله بل چا نه وړه قرض کې کله بل چا نه پیسې قرض کې ولې څه کې سړی دې اته نفلي عبادتونه کې منظور ده نخته دې او اعتکافونه ته نخته دې مستاق لا کوم ذمہ داری ولا نه پوره کوله ته الله راغه خو مستاق کوم ذمہ داری ده خو ثواب ورته نه اول تاسو تمامین غفلنا زیات الله تعالی ته د دیوال ذریعہ فرایض دي نو تا فرض پرې خو ده او لګي په نفل کې وې ده پرې کې الله تعالی رضا په نفل کې الله تعالی رضا الله چې فرض کړی دی نه پس نفل کې یا د فرض جمعه د فرض د بار راشي نفل یا فرض دی عمر نه نه بعد تا عشان نفلنا روح دي فرض نه کړل ما خام وخت نه روان له ته نفل ته دوه رکعات سنت نفل کې او سلام درته او بیا نفل کې دې کې د کفر خطر نه چې وخت نه لاړ او تا فرض نه کړو نفل نه لګي دې کې د کفر خطر نه فرائض مخکې نوافل لا نه بعد دا خبره زين د بنیاد تور مالکین او باندې حضرت ابراهيم عليه السلام چې د خپل زوی معشوق اسماعیل علیہ السلام خپل بیبي دا تفریخ و نو هغه بیبي ورته وایي چې تر وانه ته چا تفریخ دی بیا ورته وایي چې الله تعالی ته دا ویلي دي او یا الله تعالی ته ویلي چې دا شی وکړه اذا لا يضيعنا الله تعالی موږ نه ځای دی ابراهيم علیہ السلام دې لا بیا ولا کله راځو الله تعالی په وینا او هغه سره چې کوم د خوراک کا کوم سامان او سامان تقریبا چې څو کجوري وي او څه شی وګورئ نو ختم شوي دا اسماعیل علیہ السلام د زمزم دی کوي خو کوي کوم ځای ولا وی ولا دا د کینوله له مشهور دی او دا حضرت هاجر رضی الله تعالی عنها التزی او صفا ډیره دا مخکې ډیره دا مروان پر ډیره دا ډیره ته مخې دي دا څنګه یا چې په دې مېز کې راځي دا منډه وکړي دا میله دا غره دا هغه چې د دې شنه په پای مېز دا منډه وکړي چې دې وخت دا مشهور نه وي دا دې له ټول دی دا کلام روان یعنی دا هاجر رضي الله عنها زمزم ممكن هذا إذا المخطوز يمزم يزيم يقول المخطوز أنا نجدي جوي ده خبر بريء وكذا ما موجود له وده المخطوز جميع تعلق كان داني جميع سرنير زياد قريب ده إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما يراه جميع مجبور بنيادي فأباه ده كان داني جميع كمان سرنير زياد ونجدي جبر تعلق أو كان داني جبر المخطوز جميع سرنير زياد نجدي فبارها ده زمزم يا زمو يا زيام يا زما ده هو زمادي ده بالجاني ده زمادي بارها يا زما يا زما ده هو
استعمال اجازه راكبه بالكل ملكيه وزمايه استعمال تصفيه ولا شيء ما له بدون لا كره تصفيه بدون بدركم خلقوا هذا هذا رضي الله تعالى عنه عليه وقال له اجازته غريبه لك جدي ورتولي بنت كمان ابراهيم عليه الصلاه والسلام اولاد اسماعيل عليه الصلاه والسلام ويشو يا غير بعد اخبر عن احكام بيته بل روزګاری پر احکام باندې روان په بیا غیر باندې په دغه قبيله کې واده وکړو دا غیر بیا هم دغه مکه خلک را پیدا شو او بیا باقي تفصیلات ابراهيم عليه الصلاه والسلام او د حضرت ابراهيم عليه الصلاه والسلام د بچو یعنی دا د کور والا او دا د زوی حضرت اسماعیل عليه الصلاه والسلام دا یاد کړه دې نه یو خبره دا معلومیږي چې د کوم خلکو سکارونه الله تعالی ته خوښ هغه د بنده کاری اکار بنده کړی والله تعالی غیر د عبادت درجه ور دا ډېر معمولی خبره نه ډېر لوی خبره چې یو کار یو بنده صرف د الله تعالی په محبت کې کړی دا به عمل کړی والله تعالی دا عمل دومره زیات قبول کی چې هغه د خپل عبادت درجه ورکول دغه تک دا طواف کول دغه تک د بیت الله شریف متاویدل دا بیا د صفا او مروه په منځ کې منډه وال دا هر دا منډه حضرت هاجر رضی الله تعالی عنها چې وایي دا په تور عبادت نه وایي دا به قافلې کته چې څوک بنی آدم ورم چې وسره سره خراج تک سامان چې ما ته ملاوي شي د دې په بنیاد باندې خو یو حاجت ولا یو ضرورت هغه نو صلی الله تعالی عبادت درجه ورکړه ان الصفا والمروه من شعائر الله صفا مروه د الله تعالی د دین په علامات کې دا غټه نخي صاف فمن حج البيت او يعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما چې څوک حج او عمره کوي دا د ګناه خبره نه ده د تعویل دا د ثواب خبره د ځینو خلکو په دې دا د ګناه خبره وا څنګه چې دا تک بیا چې دوه بوتان یو ته اساف وي بل ته نایله وي دا دوه بوتان خلکو دا تاسو کو چې دا دوه بوتان دي په دې بوتان باندې چې موږ په خاطر جاهلیت خلکو په دې بوتان ته تعویل راځي الله تعالی وته جنات دې بوتان نه مخې دا بوتان مستور غلي دا بوت پرستی مستور پیدا شوی دا اصل خبره په هر معاملې کې اصل خبره د توحید و په دنیا کې دا بوتان مستور پیدا شوی دا چې کله یو بوت په یو ځای کې را پیدا شوی د دې 5000 کاله وشو د 10000 کاله وشو متخلق دا ورته دې پته ولګي چې دا بوت پرستی دونه قدیمه ده دونه پخوانه ده او پښانه ده خدا دې جهالت دا اصل شی نه دا رښتونه را پیدا شوی دی اصل شی توحید دی اصل شی په دې ځمکه کې قرآن دا بار بار وی ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها دا ځمکه په اصل کې د اصلاح لپاره پیدا ده دې کې د شرک او بت پرستی نه اول کې دا شرک او بت پرستی ورته درست راغلی ده نو دا چې دا صفا او مروه په دې منځ کې دا طواف کول د دې بنیاد چې ده په شرک او بت پرستی نه ده دا شرک او بت پرستی خبره بیا درست راغلی دا چې بیت الله شریف کې ډېر زیات بوتان بیت الله شریف کې 380 بوتان او دا هغه بوتانو هغه وجود تک د خلکو باندې دا دا په خانه مونږ چې کله مشران چې کله پیدا دي مونږ چې ګور دي دا بوتان دي نو ته شوی د بیت الله شریف کې مخکې بوتان راځي دا رښتو بیا جمعات شو نجی دا اصل نه جمعات دا اصل نه جمعات دا بوتان په بیا رښتو راغلي د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د فاطمه کې په مقام باندې د جمعات د بیت الله د جمعات د دې بوتان په پاک اولنې کار رسول الله صلی الله علیه وسلم تداو نو دا د بیت الله اولنې بنیاد د حج په معاملات کې چې الله تعالی د حج د فریضه په مسلمانانو باندې د چا وسکیږي لکه څنګه حدیث تاسو ته معلوم وي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من ملک زادا وراحله څوک چې د توخي او د سوارلې مالک توخه ورسره می سامان سفر ورسره نو نه پیسې ورسره چې تکلیف راځي شو د خپل بچو د پاره د پرې ته ودی شي دا د واپسې کول دا د بچو گزاره کوي دا د سړي وسکي تبلغه الى بيت الله او دا سوارلې ورسره چې بیت الله ته ورسره او ولم يحج او د دې باوجود د حج نبی نبي مات فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا دې خبره هیڅ فرق نشته چې دې چې مري یا يهودي مري یا نصراني مري دې باندې الله تعالی هیڅ پروا نشته دې مؤمن نشي مړ کېدی مؤمن نشي مړ کېدی ځکه چې الله تعالی فرمایي قرآن مجید کې او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې آیت حواله ورکړه چې ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا الله تعالی رضا د پاره هغه چا باندې چې د بیت الله د تلو وس لري د بیت الله حج په لازم دی ومن كفر فإن الله غني عن العالمين اصل چې کفر وکي نبی الله تعالی د خپل ټول مخلوقات نه به حاجت دی الله تعالی د دې خبره حاجت نشته د استا حاجت دی چې ته بیت الله حج کې دې کې استا
الله فائدة بیت الله باندې فائدة نشته د دنیا او د آخرت د دواړو فائدې پکې په بیت الله کې او په حج کې د دنیا او د آخرت د دواړو فائدې دي وجه الله تعالی باندې کې تجارت هم جایز کړو الله تعالی باندې حج په وخت په خاطر باندې دین خلک صرف کاروبار جوړ کړي صرف کاروباري میلې جوړ کړي انت برات الله عالمي میلې په والته په حرم شریف نبی صحابه کرام تاسو په یا رسول الله په خاطر باندې خلک کاروبار امرات له اوس یو سړی راځي او حج کوي او کاروبار کوي نو دا جایز دی نبی صلی الله علیه وسلم یې او ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم تاسو باندې څه ګناه نشته لري تاسو حج ته ځئ او بیا راغلی نه سره الله نه غړې دی او نه دې کې بچو نه بیان باندې دی او جاساني راوړي کپڑے دی ولا باندې بلشه دی ولا باندې کا واستل وړي دا څه ګناه خبره نه یا ال تورشي او تاسو شیخ خرسي او اخلي ال ناس دی او صدا څه کاروبار رواني ها کله حکومت ټیکس نه ورکړي او باندې لګي دا معاملہ او شراب دا خبره جایز شریعت کې څه ګناه نشته دا ولا لا ولا خبر زين كذا كده ولا ده حتى دي فرض كيدو ولا حتى دي دور لوی عبادت كيدو دي كده لا سمع اني دي وسه حکمتونه دي پکې حکمتونه ډېر زیات دي ودا ټولنا اولا له او ټولنا لوی او غټ حکمت پای کې توحید اعلان توحید دا یو عقیده ده دا د جمع یو اعلان دا یو سره اعلان دي چې الله تعالی توحید معنا الله تعالی د توحید گواہی کو الشرك نه انکار وده دي شركنا ده إنكار أو ده توحيد ده إقرار عملي صورة ده وده حسن المتبنى لله وده حسن المتبنى لله خلق ده الله تعالى توحيدنا أولي والشرك اختيارين ولي اختيارين شوف جدي أريد الله تعالى ده وحدانيت ندي قائل ده الله تعالى ده وحدانيت مغيباني أريد الشرك قائل ده بير خدايا قائل شوف ده مال أو ده دولة ده بندقية ده هدف ور عبادت قي شوف تخبر رواجونه او د روایات د بندګۍ د هدف پورې تابعداري شوف د پلار او مور او د جبه او د علاقې د روایات د هدف پورې تابعداري شوف د وطن بندګۍ کوي په د حج په د اعلان کې د ټول بندګونو انکار مثلا حج د سړی چې پیسې بلګي کوم سړی چې پیسې ټک دی او د پیسې بندګۍ کوي نو هغه چې څومره پیسې ولګو 2 لک روپے 3 لک روپے حج کې داخله کېږي ماته نو څه ملایږي په دنیا کې نو اولنۍ خبره ده چې څوک د مال او د دولت بندګي کوي نو هغه به وایي چې عملاً د مال او د دولت د بندګۍ نه انکار هغه وایي چې لا اله الا الله مال او دولت د ما بندر د مال او د دولت په باقاعده د بندګۍ د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي ځینې خلک داسې دي چې هغه د مال او د دولت بندګي کوي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تعس عبد الدینار وعبد الدرهم دا الله تعالی په ځای باندې د روپیو او د اشرفیو او د پیسو بندګي کوي نو دا د خدای تباهي تعیسا وانتو پیسا دې تباشي او دې نشکور شي و اذا شيك فلن تكشا او د بخبك يا صغير راشد دې تمام نه ماشي ان اوتي رضيا وان لم يعط سخطا الدنيا ټول خو حقوق ورګي خو جدل ورنکې نو دې بیا خپي او جدل ورګي نو قبل چارني ورګي می زبردست انصاف شو او جدل هغه ورني ورګي چې څونه دی واړي او بل چا تمام حقوق ملاو شو دی وایي چې کله دې ملاو شو دی چا دې ملاو شو چا رسول الله کوي نو د خپل ځان ته تابعیږي را تابعیږي د مال او د دولت بنده دی چې څوک د مال او د دولت بنده نه حج ډول شي بیا دویم دا چې څوک د روایتو بنده روایتو بنده لکه د روایت نه چې دا کوم څه وکړو پښتون سره چې کرونا روپے ورکړي بلان کې نه یو دا الله تبارک وتعالى او یو واقعیا برته دی علاقې او واقعیا ده یو ډېر به خان یا ملکو نو چې هغه علاقه څه پیژنې نو علاقې وینا ده نشته نو هغه حج له داخله کړی و چې حج له داخله کړی و نو هغه چې الله په واپس کنه په کې دي دا غوډه نه حرام ده چې په کې کې چې د شو دا انګلیش کنه ساده واچو په هغه نه واچو جزاء ته یو قدر نه جمله د خپل نه هو ته جاهل جاهل خدا سب شرم له واره سب شرم له شرم دا د شرم کار د سره د پرتګ په دې لاندې او دا کې سزا الله تعالی ول دا ورکړه چې په اور ته راغی حج کې ته پر دې چې مړ واپس یو الله جل جلاله اوس په دا په کې دا خبره مشهور ده دا په دې وجه الله تعالی د حج د کوته چې د
بندگی کې یا نشو د لایف سټایل بندگی کې هم حج نشید له چې د حج ته نه بعد د حج ته کله د اراده وکي او د لباس بدل کی نو پته ولګي د خپل لایف سټایل بدل او د لایف سټایل څه چې په دې بدلی اول نه په خپل کور کې د کور نه بعد د هوټل ته متکل چې دا نه په دې هوټل کې پاتې نو د کور او هوټل نه بعد په فرق دی هوټل بیا یو ابادي خدا بیا د هغه بعد بیا د حج احکام چې کله شروع شي د مینات لا شو د هوټل د خیمه ته لا شي لیکن سټپ بای سټپ دا ضرورو لاندې مرتبه ته ورکوزي او د خیمه نه بعد چې بیا د مینات بیا د کله عرفات لا شي مزدلفه ته بیا راځي نو بیا بالکل پکړه میدان بیا اسمان ته پاسه ولادت زمکه بیا بیا خیمه نه دا الله تعالی ته شي خی چې ګوره درجه په درجه باندې دا کورونه دا هوټل دا خیمه دا سيزونه مزونه دا رجو سيزونه دي دا وختي سيزونه نه دا مستقل سيزونه نه دي نه بالکل پیغام شه دې پابندونه ځان وباسه د لایف سټایل د معیاراتونه او د دې پابندونه د کوم مصنوعي پابندۍ ته ځان باندې د ټول مصنوعي پابندۍ دي اصل شی ازادي ده دین آزاد شه دین بار تمځه کله میدان کې چې الله مې اقبال دا بعد پیغامونه ډېر مزیدار متکوي کنه او غبارانو دای رنگون سب ہے بالوں پر تیرے تو یہ مرغے شہر اڑنے سے پہلے برف شام ہوگا وہ جب وزر دې له کوشنده کوم مرغه په وزر باندې چې ګردونه پراته هغه خبر پروا نشي کولای دا وزر درنی دا وزر دې له کوشنده ستا پر دماغ او ستا پر فکر باندې سسم ګردونه پراته دي څو ګردونه غبارونه پراته دي چا په باندې د مال پراته دي چا په باندې د نسب او د خیل او د علاقې او د جغرافیې پراته دي چا په دماغ باندې وطن سور دی وطن حضرت سړی وطن ته هم خیر باد وطن مپریدي ارزه ته ورپرې هو مپریدي به بس دا بار نه پرې هو دی د خپل خاور سره ډېر مینه د خپل وطن سره د خبر ډېر زیات وخت دی دا ما حرم دی دا ما کلم دی او دا ماته د پیرس او د لندن ډېر زیات خوخ کاری ډېر زیات خوخ کاری کنه خدا مې ور پرې دا پرې دا د ناشم پاتې کی دا پرې دا د الله تعالی دا او د لبیک د روان ته ماته ورازو د روان نو دا بیت الله لتل او حج لتل دا گویا کې د توحید اعلان دا د شرک نفي شو د مال بندگی نه کوم د روایتو بندگی نه کوم د یو خاص لباس بندگی نه کوم د خپل اهل او عیال او د خیل خاندان او د کلی او د علاقې بندگی نه کوم د خپل وطن بندگی نه کوم د کور بندگی نه کوم په حدود کې ځان را بندو منا بالکل یو اوار د مرغې په شان یو پر کله فلا کې ورته دا یو منفي پیلو یو بل مثبت پیلو دا مثبت پیلو څه ده توحید اعلان ده توحید اعلان څنګه ده اولنې ټکی خدا لبیک اللهم لبیک د بل چا په خبره باندې نه بل چا په وینا باندې دا څنګه مزونه دا دومره کلک زنجیرونه دا بل چا په وینا نشي ماته دي صرف د الله تعالی په وینا باندې ماتي صرف رب دې چې هغه ته دا زنجیرونه ماته دي دا زنجیرونه ماته دي لبیک اللهم لبیک په تلبیه کې څه شی دی په تلبیه دا توحید اعلان الله تعالی ستا خبره منه تا ته حاضر او لا شریک لك الله تعالی ستا بالکل شریک ان الحمد والنعمه لك خدای ستاره نعمتونه تا راکړي دي چې تا راکړي دا مال تا راکړي وستا راکړي دا اهل عیال دا تا راکړي دا ارش تا راکړي او خدای ستاره اولنې ستا خدای منه او ستاره طرف نه نعمتونه ماته ملاوي او لا شریک لك دا په بار بار مکه خلق په وې په فاده نبی رسول الله په معنا کې نبی رسول الله نه نو پیغمبر شوی او اخر خلق دا الا شريكا تملكه وما ملك الله تعالی استا شریکان نشته دا کوم واړه شریکان چې دي نو دا استادي او دا ټول دنیا ستاره اخر خدای کو ستاره دا واړه د شریکان کوم دي په هر حال دي کې څه اختیار او ورکړل دي دا الله تعالی او عبادت خدای او خپل اختیار خدای چالو نه دی خدای الله تعالی پیغمبر نه ورکړي جبريل عليه السلام نه خدای نه ورکړي جبريل بندر او رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی بندر موږ څنګه وایو مانځي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله تعالی رب دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی بنده دی او پیغمبر دی بنده دی دا توحید اعلان بیا دا توحید اعلان دی چې زموږ صرف د الله تعالی د کور نه متاوي صرف د الله تعالی د کور نه متاوي په د بل چا د کور نه متاوي دا تعویدل دا چې د کور نه دا حق نه دی تعویدل صرف د الله تعالی د کور نه طواف صرف د الله تعالی د کور نه دا حق دی
د بیت الله شریف نه تاویدل بعض هندوان مسلمانانو باندې سوال کوي موږ ته چې تاسو وایي چې تاسو بت پرست یې بت پرستی په تاسو کوئ موږ څنګه بت پرستی کوو تاسو د بیت الله نه بیت الله کې څه بیت الله دې دا خو یو کوټه ده واغم د ګټو خړو نه جوړ یو ځای تاسو دا غیر تاویږي او هغه سجدي کوي دې خبره ځان کوي چې موږ بیت الله ته سجده نه کوو سجده الله تعالی ته کوو بیت الله په صرف جهاد دی قبله ده د قبله معنا سره فلنولينك قبلة ترضاها قبله دې ته چې خلکو تر مخ کوي دا قبله الله تعالی د ټول دنیا د مسلمانانو د پاره د وحدت یو مرکز جوړ کړی چې دا به د وحدت یو مرکز وي څوک چې د دې قبله نه مشرق طرف ته اوسېږي نه مغرب طرف ته مخ کوي څوک چې مغرب ته اوسېږي هغه مشرق طرف ته مخ کوي څوک چې جنوب ته اوسېږي هغه شمال طرف ته مخ کوي څوک چې شمال ته اوسېږي هغه جنوب دې ټول مخبر یو طرف ته دې معنا د وحدت یو اظهار دی امت مسلمه کې د وحدت یو اظهار دی نو زموږ خلک وحدت نه وي زموږ په خلکو کې یووالی بیا نه بیا چې هلته ولاړ شي نو معافي غواړم دا یو مسله پته نه لګي ستاسو علماو په تاسو ته څنګه مسله کړي د دې نه راځي نه وایي دلته ورته مولوي صاحب مسله وکړي هلکه حاجي صاحب هلته ځې خو هلته به ګورې په جومات کې د امام سره مونږ نه کوې ښه هغه امام چې لمونځ کوي که نه ورته نه کوې ته به ځان له په خیمه کې به لمونځ کوې تر دې پورې چې هلته څوک په جومات کې لمونځ وکړي هلته بیا راشي ستا لمونځ نه دی شوی ما په دوه رکعته لمونځ وکړو الله دې تا پوهېږي ته د څه شي تعلیم خلکو دا د وحدت او د یووالي سبب د زده کولو دپاره دی خو د دې ځای نه دی په دماغو کې یو شی په دماغو کې ایښودی دی چې نه زه خو به هلته ځان له به یو نوی شی جوړوم ځان له به یو نوې ډله به په هره خیمه کې به ځان له امت موجود وي دا به یو امت کې په هره خیمه کې ځان له امت وي یعنې په دې به صحابه کرام ټول په یو امام پسې ودرېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ټول صحابه څوک مسافر دی او څوک مقیم دی دغه دوه رکعته لمونځ کوي یو عالم سره ما ته ډېر لوی عالم و هندوستان ته راغلی نو د حرم شریف ته د حج نه مخکې موږ یې زه د مینا او د مزدلفه او عرفات دا به وینو نو چې تلو هغه د چې د چا مېلمه وه نو د هغه د هندوستان عالم هم مېلمه و نو بیا تعارف وشو سره نو بیا هغه ما تپوس کړو مشر عالم و نو ما ورته ویل چې یاره جي دا راته ووایه چې په دې عرفات کې به د عرفې په ورځ باندې به د ماسپښین او د مازدیګر دا لمونځ څنګه کوو دغسې خبره وکړه ما ورته چې مولانا محترم دا راته ووایه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او عثمان رضی الله تعالی عنه او علي رضی الله تعالی عنه په دې ټولو پسې چې خلک ودرېدو نو یو ځل دا راته ثابتولی شي چې یا نبي علیه السلام او یا بلې څلورو خلفای راشدین یو خلیفه دا ویلي چې په دې عرفات کې دلته دا دوه رکعته لمونځ چې زه کوم نو زه مسافر نه او تاسو که څوک مقیم یې نو پاسه یې خپل دوه رکعته لمونځ وکړئ حالانکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت ده دا کوم ویلې مې دا شی ویل نو دا دوی مسله ته پوهه بیا دا چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په مینا کې بسلور رکعات لمونځ کاوه مشهور خبره ده حدیثو کې دا مشهور خبره عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ په اعتراض ورته وی چې ما پیغمبر علیه السلام لیدلې ده په مینا کې دوه رکعات ما ابو بکر صدیق لیدلې چې په مینا کې دوه رکعات کړي ما عمر فاروق لیدلې ده په مینا کې دوه رکعات کړي ته ولې څلور رکعات کړي نو کوي چې زه څلور رکعات کوم چې زه دلته مقیم یم او مسافر اوس دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سره حضرت عبد الله بن عمر اختلاف وکړو دا غي باوجود عمر پسې موږ زموږ په خپل ځای ده زه دا وینا کوم چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې په مینا کې څلور رکعات کوي رب عرفات کې دوه رکعات کوي نو چې هغه چې دلته مقیم یم چې مقیم یم هغه ولې مخکې کېږي دوه رکعات ولې کوي ته وایې مقیم په دوه رکعات نه کوي مقیم په څلور رکعات کوي زمين په مینا کې بالکل څلور رکعات وکړي مقیم او په عرفات کې چې د ماسپښین او د مازدیګر دا دواړه منځونه په یو ځای کېږي دا به لازما دوه رکعاته کوي دا د عرفات او د دغې ورځې او د دې مقام خصوصیت دی دا کېدای شي چې د مازدیګر مونږ ته په ماسپښین کې وکړي دا په ټول وخت کېږي چېرته ماسپښین د ماسپښین یو ته لګیا د مازدیګر لمونځ کې او د ماښام لمونځ کې او ماښام داسې د ماښام کله بند وشي نو ته په سفر روان شي هلکه دلته څادر وګوره درې رکعاته لمونځ شي هغه بیا نه د ماښام د مانځه د اذان ټیم شي هغه وخت به د عرفات نه روان شي چېرته به ځي هلته مزدلفې ته به ځي په لمونځ به نه مونځ به هلکه د مزدلفې ته ورسو نو دا خصوصیت دی که نه د هغه ځای دا د هغه ځای خصوصیت دا بیا ته مسله د دې دپاره وکړه ستا په بل عالم اعتماد نو زه درته دا
کې بیا د امت کلمه د وحدت دا سبب دا ټول یو بل سره ډېر نږدې د خبرې بل اعتراض خلک امدا کې دا اعتراض خبره نه وي ته د بیت الله نه تابعېږي نو دا ما ته الله تعالی ویلي چې د بیت الله نه تابعېږي ته چا ویلي چې د بت نه تابعېږي ته په آسماني کتاب کې یو داسې خبره را پېښ کړه یو داسې دلیل پېښ کړه حتی که د خپلو کتابونو نه داسې کتاب را پېښ ته د ویدونو نه دا ثابته کړه چې هلته دا ویلي شوي چې د بت بندګي کوي ته د وید نه دا ثابته کړه د بت بندګي ټیک د وید نه دا نشي ثابتولی ته د ګرم نه دا نشي ثابتولی ته د بل یو خپل کتاب مذهبي مقدس کتاب نه دا نشي ثابتولی چې الله تعالی چېرته دا حکم کړی چې د بت بیا مسلمان د بیت الله ماډل خو په جیب کې نه ګرځوي که نه چې بیت الله ماډل په جیب کې ګرځوي چې کوم ځای کې ودرېږي نو هغه بیت الله ماډل یې مخې ته ایښودی هغې ته سجده کوي بیت الله ته سجده کول د الله تعالی په وینا د بیت الله ته د سجدې معنا دا ده چې دا بیت الله د قبله معنا دا چې د توجه دپاره یو جهت دی یو طرف دی حکم د سجدې خو د الله تعالی په وینا ده سجده خو الله تعالی ته ده فاسجدوا لله واعبدوا الله ته سجده کوئ د الله بندګي کوئ وینا د الله تعالی ده د الله تعالی وینا ده نو په دغه بیت الله کې بوتان پراته وو بیا هم ورته خلکو سجدې کولې تاسو ته پته ده که اول ځل چې بیت الله ته د سجدې حکم وشو په هغه وخت کې په بیت الله کې بوتان پراته وو خو د هغې باوجود د هغه بوتانو باوجود مسلمانان هغه طرف ته مخ کوو نبي علیه الصلاة والسلام چې عمرې له تللی عمرة القضا له چې تللی او یا حدیبیې کې چې تللی په هغه وخت کې په بیت الله شریف کې بوتان پراته وو بیا چې نبي علیه الصلاة والسلام په اووم کال باندې عمرة القضا له لاړ نو بیت الله خو د مکې د کفارو په قبضه کې وو 360 بوتان پکې پراته وو نبي علیه الصلاة والسلام د هغې باوجود د بیت الله نه طواف ونه کړو دا طواف عبادت ول د بیا لمونځونه کول نو بوتان پراته وو نبي علیه الصلاة والسلام د بیت الله نه طواف کوو بوتان پراته وو نبي علیه الصلاة والسلام هلته لمونځ کوو د چا په وینا یې کوو د الله تعالی په وینا دا ګناه وه دا ثواب فرض وو ثواب وو خبره دا ده چې عبادت دې ته وایي د الله تعالی په وینا وشي د الله تعالی په وینا کوم کار کېږي په هغې کې بیا چوڼ چرا نه وي دویمه خبره دا ده چې په دې حج کې الله تعالی د انسانانو د مسلمانانو دا ذهن هم جوړوي ګوره موږ وایو د بیت الله حج ده هغه خلک پسې خلک لطیفې وایي که نه وایي یاره سړی ساده تللی و حجي اولته بیا په بیت الله کې تاسو خلک تللي وو دغه د عرفات او وایي دا خپل مطلوب دی چې خوار نه شو تاسو کوم ځای بیت الله خالي کړو او سم مې د حجر اسود ښکل کړو او پرې طوافونه مې سم ځان مړ کړو او تاسو ته د تاسو مې ډېر زیات کته تاسو ته نه غواړم نو هغه خلک ساده وایي ولې ورته ساده وایي خلک ورته اوس هم خان ته وګوره نو دا خندا خبره شوه چې د بیت الله نه تاوېده حجر اسود ښکلو وایي ځکه د خندا خبره شوه د سادهتوب خبره ده چې دغه ورځ د څه وه دا ورځ د بیت الله کې د پاتې کېدو نه به دا ورځ په هغه شړ ډاګه باندې په ګلار ډاګه چې هغه د حرم د ځمکې نه هم بار ده دا هلته هغه ورځ د تېرولو دې دپاره چې الله تعالی د خلکو ذهن کې دا خبره ورچوي چې اصلا چې په دماغو کې دا راشي چې د بیت الله نه تاوېدل عبادت دی عبادت یوازې د بیت الله نه تاوېدو ته نه وایي د بیت الله نه تاوېدل ځکه عبادت دی چې دا د الله تعالی حکم دی او اوس د الله تعالی حکم دا دی د بیت الله په ځای باندې سیده ځای هلته په عرفات کې هلته په ګلار ډاګه په هغه حرم د ځمکې نه هم بار ته وځي په ګلار ډاګه باندې هلته د الله تعالی او هلته لمونځونه هم پسې قضا کوي یو لمونځ پسې قضا کوي او بل لمونځ نمازونه د خپل ټیم نه مخکې وکړي او د څلورو په ځای 2 رکعاته وکړي دا دې دپاره چې دا لمونځ چې عبادت دی نو دا هم د الله تعالی په وینا عبادت دا چې په خپل وخت کې کول عبادت دی دا هم د الله تعالی د وینا د وجې نه عبادت دی د الله تعالی وینا چې د وخت نه رامخکې کړه نو رامخکې کړه او چې الله تعالی د وخت نه وروسته کړه نو وروسته کړه د وختونو پابندي هله ضروري ده چې الله تعالی د وختونو مخکې کول او وروسته کول هله حرام دي چې الله تعالی مقرر کړي او ته مخکې کې وروسته کوي نو د وختونو پابندۍ کې به ځان ډېر نه رابندوي د الله تعالی په بندګۍ کې به ځان رابندوي دا د حج اعلان دا د حج اعلان دی دا ډېره زیاته اهمه او ډېره زیاته ضروري خبره ده چې د حج فلسفه دا ده چې د وختونو د ځایونو د پابندو د دې ټولو څیزونو د دې هر یو څیز نه ځان بلکل بالا وکړه او په دې سلسله کې اخرنۍ خبره به زه تاسو ته دا وکړم چې مسلمانان حج ته ځي څنګه چې مې درته اول ځل خبره کړې وه لمونځونه کوي او د جومات ته راځي او د جومات نه بهر ته وځي د راتلو او د تلو په دې منځ کې بیا په ذهن او په علم او په پوهې کې څه فرق نه راغلی چې منزل راشي او لمونځ وکړي او لمونځ وشي او بیا بهر ته وځي نو څنګه اول ځل راغلی همداسې واپس تللی څه نوې خبرې نه یې زده کړې بس لمونځ او لمونځ دلته پاتې شو لمونځ دلته پاتې شو سړی چې لکه چې بهر ځي او سپرې ټک ویوځي
مداري المسلمان راش الروس راش الصين راش الامريكي راش الافريقي راش الاسرائيل راش الهندوستان راش المسلمان ملكون ده هر الدنيا ده مسلمان مسائل إنها مسائل بسوق نسكت كي ليه مثلا ولا سوق خبري نهاجي سيبل تلاشي أو بيا واقف راجي سرب زمزم راجي الله ما يقبل بيلي بيوشير كي ويكيا حرام كا تخفى زمزم كي سوا कुछ भी नहीं बस तेरे बच्चे से زمزم वगैरह हो गए नो बस रानो बस पैगाम मेरा वो बता दो अगर दाराज हज दखलक लार्शी ده हज बस पैगाम है حج की यौ शे कुर्बानी ده कुर्बानी को दल दल को हज की कुर्बानी की दा कुर्बानी और ये कुर्बानी और फर्क हम दे فرق هذا جاء دخلك سرق الدم في دم قرباني سوق شيء ده حج في زمانك عمره وحج ولا يوزي هذا ما الدم لازمي ده الدم مطلب هذا ده بقى يو قرباني خامخا كده قرباني بلا قرباني لازم شو يو شيء ليه يو قدره يو شيء على عليه ده الإمام أبو حنيفة رحمه الله رأي ده راجع الله تعالى بدماني يو إحسان وكو نديت الدم ده شكر دا د شکرې او دم دې چې د عمره او حج په یو سفر کې دواړه وکړو نو دا په باندې الله تعالی احسان کوي دم د شکر معنا دا چې په خپل کولای شي بلې په جنایت کې دا یې فرض ده دا د غلطي کړی او د دم مثلا دا لا اختخر ول نو په کار او کټول نو په کار او د احرام تر دې وخت کې کټول نو په باندې بیا دم لازم دی دم لازم دی نو دم نه بده چې کوم سروي لاله چې په خپل نو خوري او خیراتي ټول دې په خپل خوري نه دا غلطي کړی دا دم د جنایت نه دی دم د شکر دی نور خلک ورته دم د جنایت قرباني بیا جدا شری دی مالدار دی او مالدار سړي باندې قرباني ده دا ته پوښ خلک دي چې په حاجی باندې بل قرباني شته کنه نشته او په حاجی باندې بل قرباني نشته خلک ولې مسافر دی مسافر باندې قرباني نه نو کله مسافر دی د سره د پاره ترې بیا دی کنه قرباني نشته او کله تر شنو ورځو د پنځیش ورځو او سلويخ ورځو د پاره تلې څنګه عام حاجیان د شنو ورځو د پاره نبيات سلويخ ورځو د پاره چې له مقیم دی په باندې بل قرباني نشته دا قرباني دی هلته کې ټیک دا ولا دلته کې ټیک دا دم نه علاوه بل قرباني اگر چې بلې کې د علماء اختلاف دی د بیا دا مطلب خبر باندې دا شکل کې کوم څه کنه چې زدا نه والا باندې بیا یو بل مذهب را پیدا شي چې خلک یې جوړ کړو د پاکستاني کوم مذهب کې هغه راته څنګه ویلي دا مطلب چې خبر ډېر زیات مناسب ښکاري کړه او منه زمانه راځي سړی مسافر نه دی د باندې قرباني واجب ده دم په دم واجب دی قرباني په قرباني واجب ده حالته کې نو قرباني وکړي او کله کوي چاته وي چې لکه د مال پر د قرباني وکړم دا هم کولای شي څنګه سره د ذات لپاره وکیل مقرر دی د مال پر قرباني دلته موږ قرباني کو قرباني په چا باندې لازم ده قرباني په چا باندې لازم ده چې څوک د حساب مالک د ځینو علماء خدا راځي چې څوک قرض اغستې شي نو قرض دیوالي قرباني دی چا څوک قرض ورکړي نو قرض دیوالي قرباني دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي چې څوک چې من لم يضحي فلا يقربن مصلانا څوک چې قرباني ونه کړي نو زموږ اختر منظر دی ګټه نه راځي دا منظر وجد نشته د ټول نه لوی شی په حدیث کې راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د اختر په ورځ باندې الله تعالی تعالی ټولنا چې کوم عمل ټول ډېر زیات خو عمل له هغه قرباني کوي دی او د شادي په باندې باندې چاړه راځي دا الله تعالی موږ لپاره پیدا کړی دا ساري الله تعالی موږ لپاره پیدا کړی ولای د خلکو دا راځي چې نه جوړې وسوځي دی وجه دا په حدیث کې دا راغلي دي چې سمنو ضحاياكم د خپل قربانانه مخینه سرويږي مکان دا چې خلک د مخینه دا سروي باندې په خپل خارونه کې د لپاره مشکل نه ممکن نه ده ولیکن دا خبره ممکنه وي شرعي میاش دوه میاشتې مخینه دا لپاره د قرباني سروي والی او هغه خو مقدار بیانې او قرآنونه ولا ورکی دا مشرومان مو سره عادت دي د مو سره خديجه را پیدا شي او چې به علاوه او دا مشرومان په تجارت کې نه بابا نه مال نو دا په صحیح معنی کې قرباني دا وړه په سمو جاړو خپشي وي او چې سره نه راوځي بسم الله الله اکبر او هم پورته یو بس یو خبره په پیسې په ورکړي نو دا د قرباني تصور په دې په نسبت باندې په هغه ډیر زیات دي چې ما شو له مخکې سره راوځي او خمینه نو سره قرآنونه بچي نو سره عادت شو نو سره عادت شو او دا یې باندې چې دا د په دې کور کې او په اسلامي کور په دا مینه ډیره زیاته راځي نو بیا چې بار د موزه په دا مسله دی او دا خپای ورته نو دا د قرباني غا تشور دین علاوه اصل د قرباني خبره څه ده قرباني قربان معنا الله تعالی د نږدېواله الله تعالی ته قربت الله ته ځان نږدې کول زدانه په چې خلک په چا ته ځان نږدې کوي په اخباراتو کې ګرځي چې په دغه لکه کوي وارث
زوی را پرورولې او چا نه ویل پاره کړو تاسو راځي ته ورسره چې کوم نور دا هغه وسیږي هغه دا سبب زوی ته بچي ما دا اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى بچي زه خو کې وینم چې تا لارو څه دې خیال بچي ته وکړه او دا هغه بچي دی چې دا د تربیت کې ورنه پاتې شوی دا په صحرا کې پاتې شوی دا په صحرا کې پاتې شوی الله اکبر نے خبر کړی وہی فیضانی نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندیدہ اسماعیل علیہ السلام کو مدرسہ کے سبق میں لے نہ لیکن استاد شاگرد اللہ سنت کتاب نے ویلی کہ پلار ادب پیدنگ اور اسلام دا خبر سے پیدنگ چې مرتے راړې خودا مرتے راړې ماشاء الله تعالی سو کوی کې راوي چې الله تعالی سو کوی کې راوي نو ابراهیم علیہ السلام په دې موجوده مطلب نو چې بچي وي چې نه مې لاله ورنه مې لاله بچي معلومو مطلب لګي دا بچي دیکھ دا شي معلوم کې اولاد دې ته وګورئ ابراهیم علیه السلام د قربانۍ دا تصور چې مزید دي بیا د قربانۍ په فلسفه کوي ابراهیم علیه السلام چې د کوم ځای باشنده وو چې ورته وي هغه د عراق کې ورته اوس دا د دې کې شامل دي البته چې ابراهیم علیه السلام د ابراهیم علیه السلام پلان آزر د هغه زمانه ډېر لوی سره حکومت کې ډېر لوی سره او مذهبي ډېر سره ډېر لوی سره دا زمانه چې کوم نظریات او نظریات د شرک او د بت پرستۍ چې کوم نظریات دا شرک او د بت پرستۍ په نظریاتو کې بالکل طاق او وایي چې دا علاقه ډېر لوی پیرو او یوازې پیر نه بلکې دا علاقه سیاسي رهنما دا ډول خبرې به کې مشي وي د موږ له شپږ سره کې موږ له شپږ کې خدای دې د پنجاب وګړي په پیران د کوم دا یو کډو پاټو کې دا وزیران او ممبران د ټول مخدومین او قریشیان او سیدا ټول پیرانی پیرین کې او دام کې دوړو تاسو باندې دوړو کښتو باندې خپې خو دا د ابراهیم علیه السلام لا دا علاقه ډېر می پیرو په پرسته کې ډېر می پیرو او بیا بادشاہ په دویم نمبر سره نمرود په دویم نمبر سره په حکومت کې دی چې خپل ورونه مې سره دا غوښوي ته بیا د شي کمې ویا کې هغه یو څو په ډېر برخه تلې هغه ولا برخه کوجه کې بس پلار ولا برخه کړی اولنې قرباني ابراهيم عليه السلام دا چې ورته الله تعالی ورته چې بند دې پلار او د ملک او د وطن او د اصل پرې توحید خبره وکړي او توحید د خبره په نتیجه کې بدل دا وطن او د پلار او مور صفات کې بدل او مور صفات ویا کې په خوانه چې کوم غړ شي او دا غړ کې پیدا شوې خبره ختمه واپس کلم پاتې شو وطن د وطن کې لا پاتې بیا به یو خبره دا په دې پلان کې زویل د څو چې هغه د خانه درکتلې وي او وطن هم پاتې شو بیا د مختلفو د مصر او د فلسطین او د حجاز خورې چڼولې اخر الله تعالی ولې وزوي اولنې زوی وته فلما بلغ معه السعي چې هغه منډه تر ته ورسېد دومره شي د سړي د لګه تمه پیدا شو چې لګه ابو بکر شو الله تعالی شو بیا واقعي تاسو ماشوم یو دوی یوازې او نه درالوي شي د سړي وته خو نه چې افهم منډه کوي د افهم منډه کوي دا باندې سړي له خور ورکړي نبي او اني ارى في المنام اني اذبحك هذا قبل او د دنیا او د مال او دولت او د حیثیت ته بالکل پاتې شو او دې ته مشتري غړي دي چې دا ماشوم نه ملالوي شي زه نه راځم سجده کې دې نه منځ راځي نو الله تعالی دې د باندې چاړه راکا دا د ټول طرفونو د دنیا کې څه اسباب دي چې هغه ته سره لاس ورشي او هغه سره ځان راټینګي دا ټول نه بالکل چت کو او د شکر نه بچتېدل دا معمولی خبره ده اول یو دی په بیا او بیا ځکه پرې د بل په غیر د لیوان به وي فرپرې د الله تعالی د پرې د یا چې کله راځي شو د لیوان د خوراک نه بچ خپل ځان د ساتنه شو به اوس په معنی باندې چاړه راغله ابراهيم عليه السلام ته الله تعالی ځکه خلیل او بیا ته ابراهيم عليه السلام ته یا ابراهيم قد صدقت الرؤيا بس خوب د رښتیا او بیا وفدینا بذبح عظیم دا په دې باندې الله تعالی به عمر ډېر ډېر قرباني ورکړي او ګډ ډول راوړي دا ما او تاسو د ګډ قرباني کې خبره وکړه کې دا یاد ساتي چې اصل خبره دا چې کله ما په ځای کې دا چې پلان مې به سره او دا ما په څنګه دا ما په حیثیت دې نو الله تعالی په ځای باندې بیا دې ته ډېر زیاته توجه نه پته ولګي دا ما د قرباني بیا شي به الله دې قبول کړي په دا وغاني کوم دې قبول کړي دې به وجود بيجي محمد نوم پرشداران
هغه ته یې باندې د دومره رکعتونه مې ډېر شي کړي یو رکعت وخت کې ته وځو زموږ دا بیا ودسه منځونه دي او بیا ودسه قرباني دي چې ته کې یو به خدای قبول کړي پته نه لګي بهرحال دعا وکړو خدای تصور بنیاد دی بنیاد تصور دا دی قرباني څه ته وایي چې سړی د خپل ماحول بندي چې سړی د وطن بندي سړی د خاندان او د خیل بندي سړی د مفاداتو بندي او چې هغه په دې راګاږي دا ډېره خبره ده دې به وجود هم زه دې ته وایم زموږ په ماحول کې زه وګورم چې دا د اختر ورځې راشي په دې کې دنیا خلک لګیا دي او دا ساتبي دي یو طرف ته یو وخت یو زمانه ده چې صرف په دنیا کې ابراهیم علیه السلام چې بچي جان راخله او بیا دغه نه بعد په ګډ باندې راخله او د ابراهیم علیه السلام په تابعدارۍ کې په زرګونو نه په لکونو په کروڑونو خلک دي دا دې ته لګي اوبه اچول غواړي دا بوټی ډېر مزیدار دی دا بوټی ډېر مزیدار دی خو دې ته لګي اوبه اچول غواړي زموږ حجونه زموږ قربانۍ او زموږ د الله تعالی طرف نه چې کوم عبادتونه په فرض دي دا عبادتونه مو شعوري دي شعوري عبادت ته وایي نیت زموږ نیت برابرې موږ نیت څه ته وایو اخرنۍ خبره کوم موږ نیت دې ته وایي نیت مې کړی راوړی خلاص او بیا د نیت نه پته نه بیا د سلام د ګرځولو پر موږ پته نه چې نیت هم پکې څه شی و خو ما نیت خو مې ټکي ویلي خبره ختمه شوه خو که نیت دې ته وایي چې دا عبادت چې زه کوم نو هر وخت ما ته دا پته چې زه څه کوم زموږ د نیت تصور بدل کړه نو عبادتونه هم بدل شو د نیت تصور دا دی د نیت مطلب دا دی چې دا سجده کوې دا ولې کې دا رکوع چې کې دا ولې کې دا په لمانځه کې چې سوی دا ولې وي دا قرباني چې کې دا ولې کې دا عبادت چې کې دا طواف چې کې دا ولې کې دا چې وطن پرېږدي او بیا ځي او بیا راځي او دا ولې کې چې په هر وخت کې زموږ سره د دې خبرې تصور وي نو بیا به زموږ د عبادت انداز به بیا بدل وي بیا به دې کې یو خاص لذت وي دې کې یو خاص خوند وي د ایمان او د قربانو او د عبادت یو خاص مزه ده هغه مزه مو ته ولې نه ملاوي موږ یو ملګری تقریر کو په جنازه کې تقریر کو دا مزاج ده چې په جنازه کې خبرې کوي کله خبرې وکړي نو په جنازه کې تقریر کو نو چې سړی ته یو طالب علم تعلق ته وی جواب نه کوي ما کوي چې بچي موږ کوا په دې مانځه کې دغه خوند ته دغه مزه ده کې چې کله مانځه د خوند نه خبر شوي کنه نو بیا به د بغیر منظر نه خوب مزه درکې ونه بدل ډوړې مزه درکې بیا چې دا څه کومه ماته وی چې استاد چې په دې بیر مانځه کې